اسه که یو لس سکندو ته پاره د دې دنیا نه اکسیجن ګیس ختم شي کنه نو په دې دنیا کې ډېره غټه تبدیلی راشي. د دنیا کې به تباهیان وشي چې صرف اکسیجن ګیس ختمېدو په وجه باندې څه تبدیلی به راځي مکمل تفصیل در سره شریکوم. او بل کچرې د اکسیجن ګیس چې اوس څومره دی د دې مقدار یو په ډبل شي نو بیا به انسان ته څه نقصاني، حشراتو ته به څه نقصاني، فایده به ورته سوي. د الله پاک قدرتونو ته ګورئ جی الله پاک چې څومره هم کارونه دي هغې کې د انسان دپاره خیر دی. نو موږ له پکار چې هر ټایم د الله پاک شکر ادا کو. موږ له پکار چې په هر څه باندې د الله پاک شکر ادا کو. الله پاک چې په دې باندې څومره هم سيزونه پیدا کړي دي نو د انسان د مقدار مطابق پیدا کړي دي. ډېر زیات ټایم نه خرابو راځي مین ټاپک طرف ته ځو. که چېرې اکسیجن د دې دنیا نه یو لس سیکنډو دپاره ختم شو نو په دنیا کې به څه چینجز راشي چې ټول لومبنې چې څوک نور ته وي مطلب یو کس د پنور باندې روان دی او اکسیجن ختم شو نو د سرمن به اوس وځي ځکه په دې هوا کې اکسیجن پارټیکلز موجود دي او دغه اکسیجن پارټیکلز د نور نه چې څومره هم خطرناک ریز راځي نو دغه پارټیکل هغه ریز ختمي. یو خو زمونږ په دغه کې زمونږ په کائنات کې چې کوم یو الټرا وایلټ ریز چې کوم د سن نه خارجيږي د نور نه خارجيږي نو یو ته هونته جوړ دی چې هغه ته هم دغه الټرا وایلټ ریز ختمي او بیا هغه نه پسم که سروزي نو بیا اکسیجن چې کوم دی دغه الټرا وایلټ ریز ختمي چې د انسان سرمنې ته کینسر هم لګي او د انسان سرمنه سوځي هم. نو که شری دغه اکسیجن یو لس سکندو تم ختم شو نو د انسان د سرمن چې کومه ده د نور ته به ډایرک سوځي چې د انسان سرمن. دویم نمبر اسمان چې کوم دی دا به تک تور شي جی اسمان به تک تور شي او هر طرف ته به توره تیار شي رڼا به بیخي ختم شي د دنیا نه. دریم نمبر ګوره چې څومره هم سیزونه پر ځمکه باندې د دات نه جوړ دي د اوسپنې نه نو دغه سیزونه به ټول لکه د مقناطیس غوندې یو بل پورې انخلي ځکه په هوا کې موجود چې کوم اکسیډیشن دی د اکسیډیشن ته ده نو دا دغه سیزونه د انخلیدو نه منع کوي. په دې هوا کې موجود اکسیډیشن یو ته ده چې دغه دات چې کوم دي دا یو بل سره رانږدې کېدو نه منع کوي جي. نو که چېرې د اکسیډیشن ته ختم شي نو دا هر څه د دات نه چې جوړ شوي وي دا به یو بل پورې انخلي جي. بل د ځمکې 45% حصه چې کوم ده دا اکسیجن نه جوړه ده. نو اوس که چېرې اکسیجن ختم شو نو ځمکه به خپله ګیر ځای په ځای کندې کپرې شي نو بیا په انسان له ګرځېدل ناممکنه شي. اکسیجن چې ختم شي انسان به وینه خو بیا هم دا ځمکه به هم کندې کپرې شي په مختلف ځایونو کې. پنځم نمبر به وایي جي اکسیجن ختمېدو سره به د هوا 21% دباو ختم کړو. اکسیجن ختمېدو سره به د هوا 21% دباو ختم شي نو بیا څنګه چې انسان جهاز کې سفر کوي نو په جهاز کې اکثر د انسان غوږونه بند شي دا غوږونه ټک ټک کوي بعض ټایم کې او ټک ناری کې بند شي جی. بیا چې کله دې راکوشي نو بیا څه ټایم پسې دا غوږونه کولو شي. نو که چېرې اکسیجن ګیس د هوا نه ختم شو نو د هوا 21% دباو به ختم شي او زموږ چې کم د هیرینګ پاور دی زموږ چې کم د اورېدو طاقت دی نو دا به کم شي. بیا شپږم نمبر کنکریټ چې کوم دی د اکسیجن په وجه باندې سختېږي جی. دا کنکریټ نه دا کوم نه چې موږ بلډینګونه او دیوالونه جوړو دا د اکسیجن په وجه باندې را سخت شي. نو کوس اکسیجن ختم شو د دې سخواله به ختم شو چې څومره بلډینګونه هم د کنکریټ نه جوړ دي دا به ټول رو غورځېږي. څومره بلډینګونه هم د کنکریټ پاور به ختم شي. مطلب دا عام خبره ده چې د کنکریټ پاور به ختم شي جی. بل اوم نمبر ووري جی اکسیجن ختمېدو سره به د دنیا ټول اوبه چې کوم دي دا به هایدروجن کې بدل شي ځکه اوبه د هایدروجن او د اکسیجن مکسر نه جوړ دي. هایدروجن او اکسیجن را مکس شوي دي نو دې نه اوبه جوړ دي. نو اکسیجن چې ختم شي دا به هایدروجن کې بدل شي او هایدروجن چې کوم دی دا یو سپک ګیس دی دا په هوا کې ډېر په اسانه باندې الوزي. نو د اوبه به ټولې په هوا کې والوزي اوبه به ختم شي. په دنیا کې به لیکویډ فارم کې یو شیم پاتې نه شي چې کوم شیم د اوبو په حالتو کې دا ټول به ختم شي وا به الوزي د دنیا نه به ختم شي. خو اوس که چېرته د اکسیجن مقدار په ځمکه باندې یو په ډبل شو نو بیا به څه چینجز راځي په دې ځمکه کې. نمبر 1 بوټي چې کوم دي دا به زر زر لویږي او دا به میوه هم ډېره زر زر نیسي. د اکسیجن کچره یو په ډبل شو. مرغۍ چې کوم دی دا به نور هم زیات الوتل شروع کی بره مرغۍ شو کونتره شو باز ټپوس چې کوم د الوتکه ده چې کوم شی الوزي د هغې پاور چې کوم دی د الوتو پاور به نور هم سیوا شي دی به نور هم بره الوزي. نمبر 3 زیات اکسیجن سره د انسان پټې به هم مضبوطې شي. د انسان چې کوم جسمانی کارکردګي د هغې کې به اضافه وشي. بل په ځمکه موجود حشرات چې څومره هم دي یعنې کاکروچ شو لړم شو مار شو چرمښکی شو مولخ میږې د دې ټولو جسامت کې به اضافه وشي. دا به ټول یو عجیبه جسامت اختیار کی غټ پشي دا
میګي به داسې راغټ شي چې اکسیجن یو په ډبل شي په دې دنیا باندې بیا به چې دا خلک ویني خلک په تیریږي عجیبه غوندې شکلونه به شرمښقۍ به هم ښه راغټه شي مار به د هغې نه غټ شي کاکروچ چې کوم دی دا به یو عجیبه شکل اختیار کړي که چېرې اکسیجن یو په ډبل شو ګوره نو الله پاک ګوره موږ له پکار شي د الله پاک شکر هر ټایم ادا کوو الله پاک موږ ته هر شی د ضرورت په مطابق په دې دنیا کې پیدا کړی یو شی هم نه زیات پیدا کړی نه کم پیدا کړی اوس که یو شی کمیږي هغه هم انسان لپاره خطرناک دی او که یو شی زیاتیږي هغه هم د انسان لپاره خطرناک دی نو دې حوالې سره تاسو سره لري خپل قیمتي رائے موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ